فراډ لګیا ده او په فراډ په ذریعه تاسو سره دا یو دوکهبازي کېږي سوای د دې مروت ګروپ چې یو د بریسټر شیر افضل خان نه علاوه یو سړی نه منه زه سپینه کوم نن پاپو ته وویله په مجلس چې وویله چې دا خاوره هشام خان ده دا خاوره هشام خان نه ده دا خاوره سکندر ده دا خاوره چو ده دا خاوره ما ده دا خاوره زه چاته نه ورکوم دا خاوره زه چاته نه ورکوم زه صفا کوم سلیم خان دې واروي اکه بلې واروي نوره کیسې د در باندې ښکاره هشام خان والے کني بیا به مو دلته لاس سره اچولي حقیقت ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ملګرو ټولو اشفاق خان میناخیل خبرې واورېدلې او نن سبا په لکي مروت چې د دې ویډیو ډېر لوی وایرل ده چې حق وینا کړې ده خو زه دلته یو پته کوم چې چوره لکي مروت چې دا اور کارونه سلی دا ټول عمران خان کړي دي نه هشام خان منه نه جوهر خان منه یو نه منه هشام خان دا چې سره شوره و ورکی دا هشام خان څه چا کړي دي دا کارونه عمران خان کړي دي عمران خان په دور چې دا ټول کارونه سلی یو عمران خان نامه خلو اوس هشام خان ته چیکسه بل چیکسه لګیا دا عمران خان خلاف لګیا دا درې میراثي ټان ما وګټل عمران خان چوره کارونه کړي دي عمران خان په وجه سلی دي کنن دا سیټان ګټلې دي آزاد ګټلې دي عمران خان فند ورکړای دا عمران خان په فند په وجه باندې یو شخصیت جوړ سلای دا او هغه شخصیت ناجایز فائدہ نن دواخلي چې عمران خان خلاف دوه غیړي یو ټولایر جوړ ک دې ټولي چې مروت اتحاد ګروپ چې زه ټول لکه مروت عوام ته وای چې دینه لره شورو دا یو بل فراډ لګیا دا او په فراډ په ذریعه تاسو سره دا یو دوکهبازي کېږي سوای د دې مروت ګروپ چې یو د بریسټر شیر افضل خان نه علاوه یو سړی نه منه صرف د بریسټر شیر افضل خان نر سړی ده پښتون سړی ده او غیرتي کس ده هر ځای په پښتون باندې ولاړ هر ځای په مروت باندې ولاړ ده خو زه بریسټر شیر افضل خان صاحب ته وایم چې خپل تاریخ شوري کا خپل یو شخصیت جوړ کا خپل لیډر جان جوړ کا دې مروت تا سره مینه کوي محبت کوي خو چې ګوشي یې چې دغه ټولي سره یې نه دی کوي چوک لزړه دې موږ قدر کوو مینه دې سره کوو خو د دې ټولي چې نه دینه بغیر عمران خان له وجه نه دوه راغسلو اوس دوه مشته هشام خان پی کې 91 ده پی کې 92 ده هر چې دوه مشته شیر غزایی نو ملګرو لږ احتیاط کو لږ خیال کو ټول کارونه چې چوره لکي مروت چې سلی دي کا پی کې 92 چې سلی دي کا چیرته سلی دي عمران خان له وجه سلی دي او منو چې عمران خان دا فند عمران خان ورته لجیب نه دیرته کړي نیر ورکو کورم تانګې ډیم اوس چې عمران خان په دور چې اوس عمران خان اسټابلیشمنت لوجه نه اوس 28 ډیمونه لګیا دي پاکستان چې جوړیږي عمران خان لوجه جوړ سل لا اسټابلیشمنت جوړي اوس دو هر سړی نمبر راځه جوړاوه ما جوړ کا هر سړی کریډټ داخلي یو سړی یی چانه دا جوړ دا اسټابلیشمنت جوړ دا او دا عمران خان جوړ دا کا کورم تانګې ډیم دا اک چوره فندونه لکایته د دور چې اوس راغلي دي دا ټول عمران خان له وجه راغلي نن کا اپوزیشن ول ټول سره یو ځای دي ټول خله سره یو ځای دي یو عمران خان په ګوشي باندې د جنگ کوي دا سړی راځي وای مهنګای ده څه شي مهنګای ده کار نه کې اکور چې پروتې بابا مهنګای نه دا سړی د ما سره دلته ملازمت کوي لکه مروت ته 23,000 روپے تنخواه ده تقریبا 25,000 روپے میاشتې جوړي اکیرایا کورې ده دلته په هغه 25,000 چې د کور شوري هر شي کېږي الحمدلله شټه خو چې کار کې چې کار نه کې چې کور چې پروت بیا خو مهنګای ده هر سړی د لګیا ده مهنګای خارجه پالیسی عمران خان صحیح دي هر سړی مني خارجه پالیسی دې ته سوچ نه کو چې خارجه پالیسی مو څه شاید خارجه پالیسی چې 1 نمبر باندې عمران خان روان ده هغه ته سوچ نه کو ابس مهنګای ته مو سوچ ده سره خان پینے په لحاظ سره هر شی ارجان دي خو چې کاونټ اوکې بالکل خو هر سړی د بس راځي لګیا ده سچا لیډر ده او چې لاندې چوره دی سره دا ټول دی غلظه من دي هاکه ما حل کې نه دي هاکه نور حل کې نه دي زه منم
چې نه دي صحیح عمران خان حد پورې واحد لیډر ده سچا لیډر ده او همیشه به سپورټ کو او موږ ورسره ولاړی